صفحہ نمبر 814 سورة ابتدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. د دې صورت خلاصه بیانېږي. مخکې بیان شو چې کله پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته وویل صلح حدیبیه شرایط وشل معاهده وشله، نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ته وویل چې تاسو خپل ځانونه حلول کیه د احرام نه میږي واپس دریمې مدینې ته. نو صحابه کرام خاموش دي. دوه مور بیا پیغمبر علیه السلام ورته وویل خاموش دي. دریم مور بیا ورته وویل دی خاموش دي. پیغمبر علیه السلام خپل خیمه ته لوړ او ام سلمہ رضی الله تعالی عنها ته د حالت بیان کړل چې صحابه کرام ته مو حکم وکړو چې تاسو خپل ځانونه حلول کیه. یور مې وتویل، دوا مور مې وتویل، درې ور مې وتویل، خو مو خبره نو منل دي خاموش دي. د غم د وجه نه صحابه کرام د حالت ته چې مش سرنګ واپس لوړ شي او سرنګ د معاهده وشله. نو ام سلمہ رضی الله تعالی عنها پیغمبر علیه السلام ته مشوره ورکړه چې یا رسول الله داسې وکړه چې ته خپله لوړ شه او په خپله باندې ځون حلول کا د احرام نه. صحابه کرام چې تو ووینې بویدي خپل ځونونه حلول کی، نو تو ته ویلې ضرورت بیا نه وي. پیغمبر علیه السلام دغسې وکړله، خپله قرباني وکړه، حل کې وکړه او احرام نه ځون حلول که. بیا د هغې نه بعد صحابه کرام لګیا شول چې د پیغمبر علیه السلام د عمل یې ولید، ځکه چې دیو چې خو بله طریقه شته نه. پیغمبر علیه السلام چې احرام خلوص کې یعنې حلول شو میږوې خو د خپله مخه نشي تللی بیا، نو د دې وجې نه صحابه کرام لګیا شول پیغمبر علیه السلام پسې ځونونه یې حلول کړل. خو صحابه کرام واپس روان دي مدینې ته په انتهایي پریشانی حالات شي دي، زړه نه دمره غمجن دي چې په 25 کې میله فاصلې باندې کله د مدینې نه د مکې نه دی تلل. نو قر العغیم یو علاقه ده، قر العغیم یوه علاقه په دو ځای شي د الله رب العالمین د طرف نه د سورت نازل شي چې انا فتحنا لك فتحا مبینا. تو ته مې ډېره غټه فتحه دیر کړله، جوته فتحه مې دیر کړله. نو پیغمبر علیه السلام صحابه کرام ټول جمع کړل او خصوصا حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ته ویل ځکه چې ډېر پریشان او ډېر غمجن ورته چې کښېنه د الله د طرف نه د آیتونه نازل شول چې د میږو تاسې کومه معاهده وکړله. نو صحابه کرام خو اطمینان وشو، تسلي وشوه چې د الله د طرف نه د پیغام روغی او میشته فتح مبین وویل. خو په دې باندې دنیا نه پیدله صحابه کرام علیا په دې خبرې باندې نه پیدل چې دا څرنګه میشته پر خیر ثابتېږي. نو اول خدا چې کله معاهده وشله، په معاهدې شي د پیغمبر علیه السلام یو فریق جوړ شو، او چې فریق جوړ شو دی د تسلیم کړله چې مدینه منوره اسلامي ریاست ده او د هغې اسلامي ریاست سربره څوک ته امام الانبیا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چې د ایک سره معاهده وکړله. دی ای سره سره مدینه د اسلامی ریاست نه ګڼو، صحابه کرام ته څه حیثیت نه ورکو، رسول الله صلی الله علیه وسلم ته څه حیثیت نه ورکو، بلکې ویل یې چې دا خو څه کسون دي چې د مشرکین مکه و د عرب چې کوم قبایل دي د دغه خلاف یو ګروپ جوړ شوی ده، ګیرو جوړ شوی ده، نره بل نوم نه ورکولو، د خپل علاقې نه وتلی دي چې په انګریزي شي دغې ته آوټلا وایي. نو دا د خپل برادري نه وتلی دي، نو دا هغه خلطي و یو ګیرو و یو ډله ده، نره څه حیثیت نشته. خو په دغه ځای شي د دې د قوت تسلیم شو، د مدینې منورې اسلامي ریاست یې تسلیم کړ او دنیا ته د خبره وشوله چې موږ سره معاهده وشله. نو په مکې په هغه شي په عرب شي دي دوه سیاسي قوتونه دي، یو سیاسی قوت سیکتا مکه مشرکین او بل سیاسی قوت سیکتا د مسلمان دي. نو مسلمان ته یو سیاسی قوت حاصل شو، کنه یې سره مسلمان سیاسی قوت یې نشمرو او چې معاهده وشله په دغه سره د خبره ثابته شوه چې معاهده چا سره وشله د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره. نو دا یو سیاسی قوت جوړ شو، نو دنیا ته یو پیغام میلاو شو. او بله فایده دا وشله په دغه معاهده سره
چې د دې سره لاس کوله معاهده وشله چې مکه مشرکین وې د مسلمانو خلاف او مسلمانو د مکه مشرکین خلاف لاس کوله راسه وسله نه چیږي او جنگ و نه کوي. نو په دې مسلمان د دې طرف نه پیغام اشل چې مشرکین خو میز اصل دشمن خو مکه مشرکین وي ایګه طرف نه خوف نشته ده اس مسلمان خپل دعوت ته زیر ورک. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابه کرام ته وی چې د اسلام دعوت خلک ته ورسوي او د اسلام دعوت خلک یې مونږ زکه چې یو قوت جوړ شو کله چې په معاشره شي د تو قوت د تو طاقت نه وي نو د تو خبره خلک نه وروي او چې یو قوت جوړ شي به د تو خبره وروي او دنیا او تاریخ په دې باندې گواه ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په 19 سال شه دمر خلک اسلام ته نه دي داخل کړي او صحابه کرام لکه صرف په دغه دوه کولې شي چې د مشرکین سره کیمه معاهده وکړه د اسلام ته کیم خل داخل شول او دغه ثبوت څه شایو چې کله دی ما یغه وکړه معاهده مو تا کړله دغه مکه مشرکین. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د مکه خلاف لوړ او جنگ کوي مکه باندې حمله دی پر نو د مسلمان د 5 هجری باندې چې کله د عمره د پرتلی تعداد یې سمرو تشاله مې 1400 تعداد یو او چې کله فتح مکه د پر مسلمان سي نو په دی وخت باندې د مسلمانۍ تعداد 10000 ده. نو دا اسلامی قوت شه په اسلام په افراد په لحاظ سره اسلامی یو قوت جوړ شو او د دې وجنه خلک د طرف ته متوجه نو لزر لشکر د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره د دې په مقابله شو دا د دعوت اثر وو چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خلک ته ورکړ. او بل فائدہ دا وشله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته چې کیمه مقبوضه علاقې وي چې اسلام په قبضه شروع غلی وي فتوحات شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په زمانه شه نو هغه شه اسلامی حدود هغه مضبوط کړل او د اسلامی قوانین د مستحکم کړل د مضبوط کړل. نو د اسلام عملی شکل چې کیم دا او مقبوضه علاقې شه د اسلام د دین چې کیم اسلامی رنگ د ثقافت د مذهب رنگ دا هغه په د علاقې شه مضبوط کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د پر یو فائدہ او دا پټول نه غټه فائدہ وا چې اسلام ته خلق ته په داسې شان باندې ورپېژنې نو قرآن مجید سے دی طرف ته الله تعالی اشاره کړی چې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا نن مې تاسو د پر خپل دین مکمل کا ته طرف ته الله تعالی اشاره کوي واتممت علیکم نعمتي خپل نعمت مې په تاسو باندې پیرا ک ورضیت لکم الاسلام دینا وزتوس د پر په دین اسلام باندې روزي یعنی د زندگی ترول بل طریقه نشته هغه دین اسلام ده. نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې علاقې شه سوکله اسلامی احکام د مضبوط کول چې کیمه علاقې شه مسلمانې قبضه کړی و. بل فائدہ مسلمانې تداوش لپاره صلح حدیبیه په دې شرایط شه د دې معاهده شه چې کیمه د مسلمانې خلاف قوتی نه اس خو مکه مشرکین یو طرف ته د مسلمانې خلاف نشیتله او چې کیمه خلک سرکشي کړی وي مسلمانې خلاف بغاوتی نه کړی وي ایغه خلک طرف ته رسول الله صلی الله علیه وسلم متوجه شه اس ته یو نمبر ده یو کس د علاقې ته ورسی خیبر ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام لوړ يهود ته اول خیبر فتح شه دینه بعد خیبر فتح شه فدق فتح شه تیمه فتح شه تبوک فتح شه وادي قرا فتح شله دا علاقې د دغه معاهده فائدہ وا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وکړه نو دا مسلمانې ته دا فواید او په ټولو زیات تکلیف مسلمانې ته کیمه په شرط کیم شرط رسولو یک شرط رسولو چې مسلمانې وی چې نه دا عجیبه شرط ده چې د دې د طرف نه سیک مسلمان شي د مکه مشرکین د طرف نه او مدینه ته راشي او مدینه خلک او ته واپس کوي مسلمانې او ته واپس کوي او چې د مسلمانانو نه سیک لوټ شي اسلام پوتې کی مکه ته لوټ شي او دین واپس کوي دا بالکل سراسر خلاف ده. پیغمبر الله رب العالمین دسی و فائدہ و چولا یو واقعیا هو د ماهده په ټیم باندې وشله چې ابو جندل رضی الله تعالی عنہ روغی بیړی په پښې دي او په داسې مشکل حالات شروعي زخمی وجودي دا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په مخ شه پریوتی چې یا رسول الله په دې مشکل شه مې زون خلاص کړه دغه مشرکین نه مت پنارو کا ودلې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د حدیبیه په میدان شه د پلور سره سہیل ابن عمرو سره معاهده لیکه د ابو جندل پلور دا وا دغه طرف نه د مشرکین د طرف نه فریق تا نو هغه معاهده لیالي کلی شو یندو خو شریعت خو مقرر شله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته وی چې لیا معاهده پوت دو یعنی لیکل تحریرین دو رغلیه صرف میجو تو سے پخله کړی ته چې نه شریعت شه د شرط رغلا دا مو ته واپس کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته واپس ک صحابه کرام پابند پریشان وي د دینه بعد یو بل صحابي دا ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او په ډېر مشکل حالات کې مدینه ته ځون ورسو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام
چې ورسېده چې څه لږ کې وخت تېرېده مکې مشرکین د طرف نه 2 کسان پسې شل پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته راولل وی چې معاهدې ش شرط دغه ده چې میش نسې کروشي به تاسو واپس کایې میش خپل کس واپس کا پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابه کرام د پر خو مشکل اوا چې سړی مسلمان شو په دې مره مشکل حالات شه مکې نه مدینه ته زول رسول او درکای او معاهده و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ګوره د معاهده خلاف ورزي اندو کړی د واده خلاف ورزي چیرندو کړی په دې مشکل حالات شه وته وی چې بالکل دای می واپس او ته واپس یې واپس پلیاره بند راون دي دا یو دا واد وادي نو ابو بصیر رضی الله تعالی عنہ یو چال جوړ ک ورته وی چې یاره د تو تیره هډیره زبردست تیره دو دی سره تیره وي ایو کاسته وی چې تو تیره هډیره زبردست ډیره خلی تیره دو ای ورته چې پتا وته دا د مو د تیره تعریف یو ک نه فوران تیره او تړي د مو تیره داسې دو داسې چڼکیږي داسې خلی دو داسې مضبوطه دو ورشو ویر یکړه په لور شي دا تیره دو چې تیره ور کوله فوران یې سر زنه وویل چا تیره ور کړله اقبال ملګری چې وکتل چې دغه چار وشلله مونم بردا یک پښه ته زیر ور ک مدینه منوره طرف ته واپس لوړ پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته زون ورسو وی چې رسول الله ابو بصیر خو د مو عملګره قتل ک و مونم بردا زون مر خلاص کو تو ترول ابو بصیر په شروع ته چې رسول الله تو زو ته واپس کړای استمیجو دی چار دو موسو کې سم معاهده نشته سره ته معاهده شته سره تو زو ته واپس کړل ایموسو معاهده او مو دی میجو دی نشته زدا یا نه پرېړو نو بهر کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته چې بس دای پرېږ دوا او تو ور صدا یې بیا پوتې نه ابو بصیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام واپس ک ابو بصیر سوچو چې نه مکه ته تلای شنه مدینه ته مکه خلک سره خدا چې قتل یو شزنه و د مدینه خلک ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام می پرېږ دینه ځون څنګه نو د سوکل بحر احمر ته لوړ د سمندر په کناره باندې ازو کا استېجی تیرا وسرا دو په دې مکه خلک کې زنن د مسلمان وی چې اعلان یې نشه کولای خو چې پته وته چې ابو بصیر بحر احمر باندې نوستا یو کسر وای چې اعلان یو چې مو کلمه ویل لوډ ابو بصیر سره ملاو ځکه چې مدینه ته نشي پیغمبر علیه الصلاة والسلام یو ته واپس کای بل کس چې شاغه اعلان وکړي چې مو کلمه ویل رب مکه شه د انقلاب روغه بل کس روغه کلمه ویل ابو بصیر ته لوډ بل کس روغه او یا کسون پیراشل او یا کسون مسلمان شل او دا یو غوډ ګروپ جوړ شو بحر احمر سره او بحر احمر باندې دغه مکه مشرکین لیار و تجارتی قافله په دې باندې تل نکابندی وکړه نه یې شول چیرې سی تو میشته نه پرېږ د مدینه شمانه پرېږ د مکه شمانه پرېږ تاسو وسرانګر نسی په خپل باندې د مکه خلق روغلو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا شرط میز در ختمای او د خپل ملګری ته واپس روبله مدینه ته چې د تروش میشته ډېر تکلیف جوړ کړه دا پیغمبر علیه الصلاة والسلام اطلاع ورته وکړه چې واپس روشي مدینه ته معاهده شاغه شرط دی ختم ک چې مسلمان تکیم شرط ډیر تکلیف ور کړو چې د میژ نه سیک دریمی کافر ته بیوا نو واپس کای و چې د کافر نه سیک سیا واپس کای پیغه ش مسلمان ته الله رب العالمین د سه خیر وچو نو بهر کې د سورۃ خلاصه مکمله چې بیان شله ان شاء الله سبونه به ترجمه شي کوي امين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه يا رب العالمين گناہوں میں معاف کے تقصیرات میں معاف کے حضرت جامع سے مشکلات یا اللہ ټولي مشکلات حل کے یا اللہ امت مسلمہ ته خیر پیش کے بیمارون د اهل اسلام سم رضی اللہ ټولي ته شفا کامل عاجل نصیب کے مردگون د اهل اسلام سم رضی اللہ مغفرت نصیب کے یا اللہ مش په قرآن باندې پی کے قرآن مجید باندې عمل کولی توفیق رو کے او قرآن مجید چې د کوم مقصد د پر نازل شو چې په دې مزه باندې د قرآن نظام یا رب العالمین په دې مخته مزه باندې د قرآن مجید نظام روواله وصلی الله تعالی